وجود را کړی دی که نه دا د الله جل جلاله امانت دی او الله جل جلاله سره محبت دا د هر انسان ضرورت دی. انسانان چې دی کو تاسو وګورئ نو په هغې باندې مختلف قسمه ازمایښونه راځي. نن سبا خو اکثر پریشانی دا ده چې هر سړی په ټینشن کې دی، په مسایلو کې گرفتار دی او هر سړی چې دی دومره فکرمند دی چې هغه سره اکثر وخت هم نی خلکو سره د خبرو کولو، دومره مسایلو کې پریشانو کې مبتلا دی. آخر د دې پریشانو حل څه دی او دا پریشانه د کوم ځای نه راځي؟ تاسو وګورئ نو ډېرو خلکو سره ښه ډېر مال دی، ښه ډېر سهولیات دي ورسره، خو بیا هم هغه په یو امتحان کې مبتلا دی، پریشانه دي، غمونه دي. نو یاد ساتئ د دې پریشانو درې قسمونه دي او بیا په دغه کې د دې حل موجود دی، الله جل جلاله ښوولی دی. کو انسان د دې پریشانو په حل باندې پوه شو نو الله جل جلاله په دې کې بیا دام یخي دي چې ته به د دې پریشانو نه وځې څنګه. او بعض اوقات انسان باندې دا پریشانه دومره زیات شي که نه چې موږ خو اکثر خلک ګورو هغې د دماغو ګولۍ خوري. ولې چې تپوس ته وکړې بعض اوقات خو خلکو ته اړو دغه ني، بعض اوقات خلک وي یره اړو مسله راته نشته، پته نه لګي بس اسې څه پریشانه غونته یم، اسې ټینشنونه دي راته او په پنډونو ګولۍ ورله ورکړي هغه ګولۍ خوري. اصل کې مونږ پوه نه یو چې قرآن او حدیث مونږ ته څه وایي. دا درې قسمه پریشانی چې په انسان باندې راځي که نه نو ګوره یو پریشانی دا ده چې مجموعه باندې یعنی اجتماعي طور باندې ټولو باندې راشي او که مونږ وګورو نو د هغې مثال به زه تاسو ته درکم چې اجتماعي طور باندې پریشانی چې راځي که نه نو لکه مثال یا سیلاب راشي یا داسې زلزله راشي، نور آفتونه راشي اجتماعي طور باندې او خلک په هغه مصیبت کې گرفتار شي نو په دغه مصیبت کې دا گرفتارېدل اجتماعي طور پر د دې څه وجه ده؟ نو ګوره دې باندې ځان پوهه کې د پریشانو دا ړومبی قسم چې دی که نه نو د الله جل جلاله دا انسان ګوري چې یاره دې څومره ما سره محبت کوي او الله جل جلاله دا په انسان باندې ذکر راولي دا قسم پریشانی دا اجتماعي طور چې الله جل جلاله دا انسان د دې پریشانې په وجه باندې نور هم ذلی. ذکر الله جل جلاله چې قرآن مجید کې فرمایي لیبلوکم ایکم احسن عملا، یا الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وګوره دې باندې ځان پوهه کې دا ازمایش چې دی که نه ازمایش دا ازمایش نو دا خدای چې الله جل جلاله په چا باندې ازمایش راولي او دا چې کله باب افعال تلاړ شي ابلا یبلو تلاړ شي نو د دې مطلب دای چې په ازمایش کې واچو بیا د هغې نه وباسلو د څه دپاره؟ د نور چمکاولو دپاره چې دې کې نکار پیدا شي. نو لہذا اصل خبره څه ده؟ اصل خبره دا ده چې انسان باندې کله داسې اجتماعي ازمایش راشي، اوس کو انسانان سوچ کی چې یاره بس
دومره سیلاب راغی زلزله راغله او دی هر ټیم په پریشانۍ کې پروتي لکه مونږ وګورو نه د ډیرو خلکو هغه پوره فیملیانې تللی دي نو کو دی په دې پریشانو کې کینی او دا سوچونه فکرونه کینی ډیره دې پریشانونه وتلی نشي یاد ساتئ ګوره د وتلو حل څه دی د وتلو حل هم دا دی چې دی دا ووي رضا بالقضاء دا په تقدیر کې الله جل جلاله لیکلی و زما تختیدې خو نشي کنه د تقدیر نه چرته نه داسې قسمه پریشانۍ چې په انسان باندې راشي نه الله جل جلاله اغي چمکاوي مخې ته او دویم قسمه پریشانی چې دا ازمایش په انسان باندې چراشي یوازې په یو انسان ازمایش راشي ګوره د چا خپه ماته شي چاته بل څه مصیبت راشي په پریشانو کې گرفتار شي نه دا دویم قسم چې دی کنه دا په څه وجه باندې د دې وجه هم دا ده د دویم قسم چې د انسان داسې ګناهونه کړي وي داسې ګناهونه چې الله جل جلاله د باندې کوم مصیبت راوستو نه د دې مصیبت په ذریعہ باندې الله جل جلاله د دې انسان ګناهونه معاف کړي او کوم انسان چې پوهیږي کنه د آخرت په مسائل او پریشانو باندې هغه بیا په دې باندې خوشحاليږي چې یا الله ستا ډېر شکر دی تا ما باندې داسې امتحان راوستو او ما په دې امتحان کې کامیاب کې دا زما د آخرت لپاره یو ثمره جوړه کې نو الله جل جلاله په دې باندې ډېر زیات راضي کیږي او الله جل جلاله وایي چې خدای انسان دومره زما سره محبت کوي نه د دې انسان ګناهونه الله جل جلاله په دې پریشانه باندې ختمي دا دویم قسم کوم مصیبت چي دي اوس کو یو سړی په دې باندې کینی چې دا بس کیږي او ځان بالکل ذهني بیمار کی د دې انسان اصل کې ایمان مضبوط نه دی د رضا بالقضاء نشتا د الله جل جلاله په تقدیر باندې راضي نه دی او کله چې انسان د الله جل جلاله په تقدیر باندې نه راضي نه دی بیا هر ټیم پریشان هر ټیم فکرمند دی او الله والا خلق چې کوم دی کنه په دې باندې ډېر زیات پریشانه راځي دا نه چې دی دغه شان ناس دي بس بالکل خوشاله لیکن هغه ته یو سیز نصیب شوی دی هغه سدي رضا بالقضاء بس دا د الله جل جلاله د طرف نه دی او دریم قسم چې دا پریشانه په انسان باندې راځي دا هغه وجه دا ده چې د انسان د ګناهونو وجه انسان بار بار ګناه کی په داسې سيزونو کې مبتلا وي چې د انسان ته خوشحالي نه راځي رنج او غم راځي دا رد د خپل لاسو دی ځان لداسې وی کنه هغه مشهور ده او حقیقت هم دی چې څه کوي نه هغه برې وي ته لګیا په ګناهونو کې نو بیا تا ته څنګه خوشحالي راشي خوشحالي ته پس کې ګوره خوشحالي ته په سيزونو کې ګوره سہولتونو کې ګوره نه خوشحالي خدای کې نشته الا بذکر الله دا آیات ته نه دی ویلې چې الله جل جلاله په ذکر سره خبردار ده الله جل جلاله په ذکر سره چې د اطمینان قلب حاصلېږي عزتمند د پریشانونو د وتلو سبب چې دی اغا دا چې انسان رضا بالقضاء کی چې تقدیر کې د سلی کې شوی دی په هغه باندې راضي شي دا مصیبتونه دا پریشانه بزی راضي یاد ساتئ ګوره دا دنیا چې ده کنه دنیا نو زه به تاسو ته یو خبر وکما یو زید هغه ته هغه کې ټول خوشاله دي هغه کې د تکلیف نوم او نشانم نشتا او فرمایي چې انسان د الله جل جلاله ورته وي چې نور څه خوشحالي د غدر سره درکم څه کمې درته شتا وي دی به چې الله نور به تمه ته څه خوشحالي راکې دا غي نوم دی جنت الله جل جلاله ورته چې زره خپل دیدار نصیب کوم کنه فرمایي چې دا انسان د الله جل جلاله دیدار کی کنه نه دنه باغ نور خوشاله چې ورته الله کې مور کړي هغه ته ټول یې رشي
او دی به بار بار بیا وی چې کریم الله ما تخپل دیدار نصیب کې. او دویم ځای هغه دی کنه چې د هغې نوم جهنم دی، هلته همیشه د پاره پریشانۍ دي، هلته د خوشحالۍ نوم او نشان نشته، چغې روړې دي، داسې حالات دي قرآن مجید کې مونږ وایو کنه. او دا جهنم نه دی، جهنم دی به الله جل جلاله ته وایي یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، دی به وایي چې نور شته دی، کریم الله راویول راته. او دریم ځای چې دی کنه، دریم ځای نه هلته کله خوشحالي په انسان باندې، کله غمي، کله یو شان د انسان طبیعتي، کله بل شان د انسان طبیعتي، هغې ته ویل شي دنیا. لہذا کو یو سړی وي چې زه د ځان له د دنیا نه جنت جوړ کما، دا ناممکنه ده. د پریشانو حل به تا ته کله میلاویږي؟ د پریشانو حل به تا ته الله هغې نه میلاویږي چې ته دنیا دنیا وګڼې، ته دنیا جنت ونه ګڼې. موږ به مدرسه کې وګڼن یو د دې ګل احمد یو مشر و، هغه به راتلو اکثر مازدیګر کې دارالعلوم کراچۍ ته، هغه په دې چمن کې داسې سملاستو، مونږ به ورته یاره ته مونږ سره تعلق و، هغه به وي طالبانو تاسو ته څه پته ده چې ما ته څومره سکون میلاویږي په دې ځای کې، مونږ خو په دنیا کې داسې شو چې خو ما ته خو ډېر زیات سکون میلاویږي، تاسو ته د دې سکون څه پته ده؟ یاد ساتئ ګورې سکون چې دی که نه د هغه الله جل جلاله په دین کې دی. ځان د دې پریشانو غمونو نه وباسئ، رضا بالقضاء کې څومره پیسې دل راځي په حلاله طریقه وایه الحمدلله. کو نه ته د خپل حد نه سیوا سوچ کې چې ما سره د مارسیډیز وي او ما سره د دا وي، د پلانکي سره دا دی، ما سره د وي، خامخا به پریشانو کې مبتلا یې. د پریشانو علاج څه دی؟ هغه علاج رضا بالقضاء ده. موږ سره یو ملګري سوال کړی دی، حفیظ الرحمن نوم یې دی، دی وی چې